بېدبي دې مافي خو دا خبره د عبرت ته ښه سوچ ورته کوه. یو پښتون د بل پښتون دروازه وټکوله او هغه ورله راووته چې هلکه څه وې، او دی ورته وایي چې یاره ته یو مهرباني وکړه، ته دا خپله لور، دا خپله خور، دا خپله ښځه یا دا خپله مور زما په مخ کې په کولاو مخ، په کولاو منګلو دا زما په مخ کې ګډه کا، پړقې دې ووخي، چغې دې ووخي، زما په مخ کې دې وګډېږي. ستا څه خیال دی دا د کوم پښتون دروازې چې ټکولې دی به ټوپک رلی او د سر به ورانۍ که نه ورانۍ؟ ماله جواب راکوئ. سر به ورانۍ که نه به ورانۍ؟ ښه تا زما عزت چیلنج که، تا زما پښتو چیلنج کړه، اوس به زما ښځه یا لور، زما خور یا مور دا به ستا په مخ کې په کولاو مخ او په کولاو مټو او په کولاو لیچو باندې ګډېږي، پړقې به وایي، چغې به وایي. دا خو تا زما پښتو چیلنج کړه، زما غیرت ته چیلنج کو. اوس زما خبرې ته غوږ کېږده. دقه پښتون چې دا کم په بل پښتون پسې ټوپک رلی، د ده په کور کې چې واده او سبا په دې ډک بازار کې په دې لاره دا جنج تېرېږي، ستاسو د په خدای قسم یم د دقه پښتون ښځې د پلینکوچ نه لاس رایستی که نه رایستی؟ یاره د دقه پښتون ښځې دا سپینه لیچه د پلینکوچ نه رایستی، د بنګړو نه ډکه او په دغه یو لاس ګډېږي که نه ګډېږي؟ په سرو شونډو باندې ورته تمام بازار ګوري که ورته نه ګوري؟ هلاګانې او پړقې چې وخي ټول بازار یې په تماشا که نه په تماشا؟ نو وه پښتونه ستا د خدای نوم د دې پښتون ورک کړي. ته دا برید ولې تا وایې چې زه پښتون یم؟ ته ولې په دې خپله پښتو باندې غیرت کې؟ تا ولې اجره ساتلې ده چې زه پښتون یم؟ زما رونو دا خبرې زه یو کس ته نه کوم، دا زه ټولې د پښتو معاشرې ته کوم چې اسلامي اقدار مه پرېږدئ، اسلامي معاشره مه پرېږدئ. بچي درله خدای درکړي دي، سبا به هر چاله الله لوریانې ورکړي دي، زامن یې ورکړي دي، سبا به په قبر کې پروت او چې د بچو روح دې غلط طرف ته ورکه نو دا معاشره به تباهۍ طرف ته لاړه شي او سبا به ته په قبر کې پروت او د دې د لاسه به په عذاب کې مبتلا یې. زمارونو نبی علیہ السلام وی د دې په باره کې به تاسو نه تپوس کېږي، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. په تاسو کې د هر یو مثال داسې دی لکه شپون کې د خپل کنډک تپوس به درنه کېږي. د ختم نبوت د عقیدې اهمیت تاسو د یو ټکي نه معلوم کوي چې دا څومره د اهمیت والا عقیده ده او صحابه کرامو او امت دی عقیدې ته څومره ډیر اهمیت ورکړی. تاسو به حیران شئ. نبی علیہ السلام مبارک چې په خپل ژوند مبارک باندې څومره جهادونه کړي. ګوره نبی علیہ السلام په خپله د صحابه کرامو سره به نفس نفیس 27 جهادونو ته تشریف وړی دی، 20 جهادونو ته په خپله تللی دی د صحابه کرامو سره. په دې 20 جهادونو کې میدان جنگ ته په 9 جهادونو کې وتلی دی او توره مبارکه په خپل لاس مبارک باندې څه کړی ده؟ دا چلولې ده. او شپږ 50 جهادونو له صحابه لیږلي دي په خپل ژوند باندې چې صحابه تشکیل کړي د جهادونو دپاره. شپږ 50 جهادونو له صحابه لیږلي، دا څه د پاسه 80 جهادونه شو. ګوره د نبی علیہ السلام په ژوند مبارک کې چې څومره جهادونه شوي، په دې کې سخت جهادونه راغلي لکه د احد په شان چې په هغې کې صحابه کرام شهیدان شو، نبی علیہ السلام مبارک غاښونه شهیدان شو او کړی چې کم دی هغه خښې شولې، نبی علیہ السلام مبارک زخمی شو. داسې سخت جهادونه پکې راغلي دي. خو په دغه ټولو جهادونو کې څومره صحابه شهیدان شوي؟ 200 یو کم شپېته 259 صحابه شهیدان شوي. خد نبی علیہ السلام په 10 کاله مدني زندګۍ کې چې کومه جهادي زندگی وه. اوس د ختم نبوت د عقیدې اهمیت ته وګورئ چې کله نبی علیہ السلام وفات شو او د ابوبکر صدیق صاحب په زمانه کې د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ د پاره د یمامې په میدان کم جنگ جوړ شو، د هغه وخت د هغه دروغجن چې په دروغ دعوه د نبوت کړی و مسیلمه کذاب، د دعوه د نبی علیہ السلام په ژوند کړی و، خو نبی علیہ السلام مبارک به وفات شو. ابوبکر صدیق صاحب یو لوی لشکر د صحابه را جمع کوته ویل لاړ شي او د مسیلمه کذاب خلاف سو کوي جهاد وکي، د دعوه د نبوت کړی دا. یو صحابي پکې دا سوال نه دی کړی چې خو قبلي ته منځ کوي، هغه خو کلمه وایي، هغه خو اذان کوي. ولې صحابو ته پته وه چې که څوک کلمه هم وایي، اذان هم کوي، منځ هم کوي، خو چې د ختم نبوت منکر دی او په ختم نبوت باندې ډاکه اچوي او نبی علیہ السلام اخیری نبی نه مني، د نبوت دروازه بند نه مني، نو دا کافر دی.
صحیح شو لکنه د سنن سبا قادیانیم دی د زر پیری کلمه وای د زر پیری اذان کوي د په مجلس کې د زر پیری د قران تلاوت کول شي آیاتونه دی ویل شي د ناره تکبیر ناری دی لګول شي د پټکې په سر وي د سپینه ګیره وي د شیروانی په غاړه وي صحیح شو د منکر د ختم نبوت ته د نبی له سلام د نبوت دروازه بند نه مني داغه نه پس مرزا غلام احمد قادیانی ته د نبی درجه ور کوي نو دا قطعی کافر شو د یمامې په میدان چې کوم جنگ جوړ شو کنه په دغه یو ورځ په دغه یو جنگ کې د دروغجن نبی خلاف چې په دروغ دعوه د نبوت کړي و 1200 صحابه شهیدان شو زما د خبرې ته غور وکي ښا د ختم نبوت ته عقیده د پاره 1200 صحابه شهیدان شو په 1200 صحابو کې 200 د قران حافظان شهیدان شو حافظان او عالمان او 70 پکې بدري صحابه شهیدان شو بدري هغه صحابو چې د بدر د اسلام په اولنی جنگ کې شرکت کړو او دا سپینګيري کمزوري او بوډاګانو خود د دې عقیده د حفاظت لپاره په سپینو ګیرو لاړ او د شهادت جامونه نوش کړه او بدري خو هغه صحابو چې مخکې رستي ګناهونه ورته ماپو نبی علیہ السلام د دوی د پاره څومره انعامات او اعلانات کړیو او بدري خو هغه صحابو چې صحابه کرامو بر دوی نه مشورې او دعاګانې اغستلې هغه صحابه چې کم د په کمزوري بدن لاړو د ختم نبوت عقیده د دومره اهمیت والا غنله چې 70 پکې بدري صحابه شهیدان شو تاسو سوچ وکئ ډیر زره بشمول مسلمه کذاب یا اتی زره د یمامې په میدان دغل تسکړه مردار کړه قران کریم 101 آیاتونو نه چې یو آیت هم نازل شي د مؤمن په ایمان د ختم نبوت عقیده ثابت ده د نبی علیہ السلام د 210 احادیثو نه ثابت ده لہذا دا ډیر اهمیت والا عقیده را د دې تحفظ کوي په هر میدان ورته ودرېږي د دې لپاره قرباني ورکړي وصلی الله علی النبی الامین که یو کافر مړ شي نو د هغه د تعزیت لپاره ورتلی شي کنه چې د هغه د رشتہ دارو سره د همدردۍ اظهار وکړي او که ورتلی شي نو د دعا کلمات به د څنګه دعا به په څه طریقه باندې کې دا یو اهمه مسله ده د دې په جواب باندې ځان پوهه کوي ګوره جی په دې مسله باندې ځان پوهه کا چې یو کافر مړ شو نو د هغه رشتہ دارو لا د هغه د تعزیت لپاره ورتلل هغوی ته د تسلی الفاظ ویل هغوی سره د همدردۍ اظهار کول او که غریب وي د هغه سره مالی تعاون کول دا کارونه ټول څه دي جی دا بالکل جایز دی په دې کې شرعي طور سم ممانعت یا ګناه هغه نشته دی اوس که ته په تعزیت کې شریک شولې نو ستا بر دعا کلمات څنګه نو ګوره که ته په پښتو کې وې نو داسې طریقې سره ووایه چې الله دې تعالی د دغه مړي نعم البدل درکړي ښه بدله دې درکړي یعنې دی خو کافر د دنیا نه لاړی والله دې ستا په کور کې مسلمان پیدا کړي او الله دې ستا اصلاح وکړي په اسلام سره او په دین سره ستاسو دې الله څه وکړي اصلاح وکي که په عربی کې وینو اخلف الله علیک خیرا منه واصلحک او په پښتو کې دغه د چې ما درته ویل نو داسې طریقې سره څه کولی شي دعا کولی شي باقي د په کفن دفن کې شریکېدل قبر تتلل او د دغه کافر مړي د پاره د مغفرت دعا کول دا جایز ندی دا مسله ختمه شوه دویمه مسله دا ده چې په مرګ افسوس کولی شي کنه کافر مړ شو په مرګ افسوس نو په مرګ افسوس په دې نیت سره کولی شي چې یاره کاش چې الله ورته ایمان نصیب کړی وي او د دنیا نه کافر لاړلی نو مطلب دا دغه خفګان او دغه د افسوس اظهار پی کولی شي باقي چې کافر په څنګه افسوس او غم کوي نو هغسې د غم او د افسوس اجازت پی نشته دی بله مسله دا ده جی چې غیر مسلم چې بیماری نو د بیمار پرسی له ورتلل څنګه دي نو جواب دار چې غیر مسلم بیماری نو د هغه بیمار پرسی له باقاعده ورتلل څه دي جی دا جایز دي او دا بهترین او ښه اخلاق دي چې ته د هغه بیمار پرسی له ورشي اوس چې بیمار پرسی له ورشي نو دعا به ورته څنګه کې نو علما لیکي چې د صحت لپاره ورته دعا هم کولی شي خو په دې نیت باندې چې الله تا ته صحت نصیب کړي او د صحت نه پس درته الله هدایت او ایمان نصیب کړي نو په دې نیت باندې ورته دعا د صحت کولی شي بله مسله دا ده چې غیر مسلم ته صدقه ورکولی شي که نشي ورکولی نو ګوره په دې مسله ځان پوه که چې غیر مسلم ته واجب صدقه نشي ورکولی زکات دی عشر دی د قسم کفاره ده منښته ده د رجوع فدیه ده دا واجب صدقات دي دا کافر ته نشي ورکولی دا به مسلمان مستحق ته ورکوي دا پکې شرط دی کافر ته نشي ورکولی صحیح شوله که نه نور نفلي صدقې دي عام صدقې دي نو په عام صدقو سره د کافر مدد کولی شي دا بالکل څه دي جي
جایز دي عام صدقات ورکولی شي. خو چې کافر عام کافر وي چې ګستاخ نه وي، اوس که قادیانی دی، زندیق دی، مرتد دی، نو هغه سره هیڅ قسمه مدد او امداد دا نشي کولی. خو کنه داسې دی چې هغه عام کافر دی او خپل مذهب او د خپل هغه مطابق چلیږي، نو د هغه سره عام صدقې په طریقه باندې ته امداد دا باقاعده کولی شي. په دې کې شرعاً ممانعت یا ګناه نشته دی. دا ډېر اهم مسایل دي او خاص کر به هر ملکونو کې مسلمانانو ورونو ته ډېر ضرورت دی، نو لہذا تاسو د هغوی سره هم شریک کړئ. دا به ډېره د اجر او د ثواب خبره وي. وصلی الله علی النبی. بعضی کسانو ته د دین په باره کې خرابې وسوسې په ذهن کې راځي. د الله او د رسول په باره کې انتهایی نامناسبه وسوسې غیر اختیاري راځي او د داسې قسم وسوسو نه دوی ته ډېر زیات تکلیف وي او هیڅکله دوی دا وسوسې خوښې نه ګڼي. نو راځئ چې دا مسله معلومه کړو چې تر کوم حده پورې په دې وسوسو باندې پکړ نشته او ګناه پکې نشته، او کوم حده پورې په دې وسوسو باندې نیول شته او انسان پې ګناهګاریږي. دویمه دا خبره معلومه کړو چې آیا داسې قسمه غیر اختیاري او نامناسبه وسوسې صرف د دې زماني مسلمانانو ته راځي که نه صحابه کرامو ته هم داسې وسوسې راغلې وي. او درېیمه ډېره ضروري دا مسله معلومه کړه چې د دې وسوسو نه د نجات دپاره نبي علیه السلام مبارک په احادیثو کې څه علاج ښودلی دی. ګوره جي اول خبره خو دا ده چې تر کوم حده پورې دا وسوسې معاف دي، نو د حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې الله جل شانه زما د امت د خلکو هغه وسوسې معاف کړي دي چې کومې په زړونو کې راځي غیر اختیاري. صحیح شوله؟ خو دا دوی نه په ژبه راولي او نه پې عمل کوي. د الله او د رسول په باره کې، د دین او د قرآن په باره کې چې کومه نامناسبه وسوسه شیطان په ذهن کې واچوله، هغه ته خوښه نه ګڼي چې په ژبه یې راولي او نه په دغې عمل کې نظریې نه جوړی، عقیدې نه جوړی، ولې بیا خو پې د ایمان نه خلاصېږي. نو که په ذهن کې او په زړه کې دغه وسوسې غیر اختیاري راځي، نو نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې دا الله زما د امت خلکو ته څه کړي دي جي دی معاف کړي دي او په دې باندې څه پکړ او ګناه دا نشته دی. دویمه خبره دا وکړه چې آیا داسې وسوسې صحابه کرامو ته پیښې شوې وي؟ نو او حدیث مبارک کې راځي یو څو صحابه کرام د نبی علیه السلام مبارک په خدمت کې حاضر شو او وی فرمایل ای د الله رسوله زمونږ په ذهن کې داسې وسوسې راځي چې دغه وسوسې موږ خوښې نه ګڼو چې زمونږ په ژبه باندې راشي. نو نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې آیا واقعي داسې ده چې داسې وسوسې ستاسو په زړه کې راځي چې هغه تاسو په زړه کې هم بدې ګڼئ او تاسو یې داسې هم خوښې نه ګڼئ چې ستاسو په ژبه باندې راشي؟ نو صحابه کرام ورته وفرمیل چې او د الله رسوله هم داسې ده. نو نبی علیه السلام مبارک ورته څه فرمایي؟ د مسلم شریف حدیث دی، نبی علیه السلام ورته فرمایي ذاک صریح الایمان، دا څرګند ایمان دی. دا د ښکاره ایمان نښه ده چې شیطان خو به خامخا په زړه کې وسوسه اچوي، ولې ستا په زړه کې ایمان دی. ستا د زړه مثال د آباد کور دی او غل هغه کور ته راځي چې څه پکې وي چې هغه ترې نویسي. کنډر ته خو غل نه راځي، نو ستا په زړه کې ایمان دی، نو شیطان ځکه حمله کوي. خو چې کله ته د حمله دفع کې صحیح شوله، په زړه کې هم بده ګڼې او په خولې هم نه راولي. نو نبي علیه السلام مبارک وفرمیل چې دا څرګند ایمان دی. نو لہذا په تاسو کې چې کومو کسانو ذهن ته دا خبره اچولي چې جوړ په دې زه د ایمان نه خلاصېږم او کافر کېږم او ښځه راباندې طلاقېږي، نو د دې نه ټینشن او وسوسه هېڅکله مه جوړوئ. نبي علیه السلام مبارک وفرمیل چې دا د څرګند ایمان څه ده جي نښه ده. بل حدیث مبارک کې فرمایي چې ای نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو ته به شیطان وسوسه در واچي چې فلانې او فلانې سیس چا پیدا کړی، هغه سیس چا پیدا کړی، بیا به درته ووایي چې ستا پروردګار چا پیدا کړی. صحیح شوله که نه؟ نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي ته د په الله سره د شیطان نه پناه وغواړه او داسې ووایه چې آمنتو بالله ورسوله، ما په الله او د هغه په رسول ایمان راوړی. الله او رسول چې ما ته څه ویلي بس په هغې زما ایمان او عقیده ده، نو دې سره به شیطان څه شي دپه به شي. درېیمه دا ده چې د دې علاج څه دی؟ نو حدیث مبارک کې راځي یو صحابي ته نبي علیه السلام وفرمیل چې درې پیرې ګس طرف ته لاړې توکه، ضروري نه ده چې ته لاړې توکې، بعض ځای به د لاړو د توکلو نه خو توک وکه او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه. نو دا صحابي عثمان ابن العاص رضی الله عنه فرمایي چې ما دا عمل خپل کړو، الله زه د شیطان د وسوسو نه څه کړم محفوظ کړم. او درېیمه وظیفه دا ده چې روزانه 101 پیرې یو پیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله دا وایه. نو انشاءالله العزیز دې سره به د شیطان د وسوسو نه ته څه شي محفوظ بشي. مسلمانانو ورونو ته ورسوئ چې هغوی ته فایده ورسي، دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی